بس خپل عبادت پکې مسافرو ته به دوا کې خدای د انشاءالله. عذاب ختم کړي آمین، جوړه ختم شي آمین. ما ته به ټلیفونو کې چېرته ګاونډي ته ووایي چې الف خان ته ټلیفون وکړه تا ته به دې ځای ته چې کوم دی وړه غوړي چې چیني هر سره ورسېږي. زه هم خوشحاله که پاک دا پروردګار کتونکو هسې صرف خیم که نه لکه څنګه چې د بابا سره د نوسو غم دی لکه دې بچي ته وګوره که نه د دې بچي دا ګوره چې دا بچي ستاسو نوم دی بس څه کې سبق پنځم کې پنځه سکول ته ځي چې ځې نو بابا پیسې درکوي بابا درکوي کپړې شلېدلې تڼۍ نه بس روژه ده زه نور مسافر خفه کوم نه زما کتونکي هغه خپله دغه دي خو دې له به لږ راشم اورې ښه وروره ستا نوم څه دی زما ارشاد جي ارشاد ته څومره وخت نه په کټ پروت یې یار جي وخت خو ډېر شو دوه نیم کاله درې به وشي کېږي دوه نیم درې کاله رفتار چلو دا صدریاب او دغه ښکلې ژوند روانو روانو جي خو به دغه اکسیډنټ چې زما را پرېوتم نو بس دغه زه خراب کړم جي دا سپین ګیري پلار چې دی کله مزدورۍ لوځي نو خفه کېږم جي خو بس څه وکړم او نه مې وروڼه شته دي نور جي نور وروڼه نشته خویندې خویندې دي واده دي غریبانان دي هم نو بس ما سره به څه وکړي جي پلار چې سهار لاړ شي ماښام ورته تپوس کوي چې چېرې چې ته اکسیډنټ ونه کړي سپین ګیري پلار مې هغه چلته کې لاړ شي نو ماښام چې تپوس ته کوي چې خفه کېږم چې راځي ته څه خوب نه کړي او بیا څه روړي وي ځان سره بس دغه له 100 روپۍ روړي وي جي بس دغه بچي وي ګزار روانه وي جي نو لار روانه وي لکه بابا زوی سره د هغه مې چې هغه به ماښام راځي بالکل اکسیډنټ ونه کړي بالکل دا خبره الله ته ښکاري نو مخلوق تپوس کي ته ورته ووایې چې بچي دونه پیسې مې وګټلې دوی داسې دوی خفه نشي او چې څه ونه لمه بیا ته وایي بچی داسې چلو دا چلو بس هغه ډوډۍ موډۍ وخوري نو کوجه و کوجه کې خو مې مزل کولی شو اوس روژه نو مزل کولی نشم اوس به د سره نه کوې نشم کولی اوس به صرف جومات کې بالکل صرف عبادتونه به کوې بالکل خدای هم په دواړو جانو اوس کې چې څونه خدای د رزق وعده الله پاک کړی بېشک الله کړی خدای الله پاک په تا باندې څوک را نازل کړل کتونکو دې وخت کې زه چې کومه خبره تاسو سره کومه خدای پاک دې ځای ته ورسولم دلته کې به یو خیڼ پمپ کول وي بور چې لبشا کاکا نور په کور وي دا وګورئ جي چې دا یې لکه دې ځای ته وګورئ او بیا خو زه تاسو تاسې لنډ لږ پریکټیکلي وښیم که نه دا کچن دی کچن دی او په دې کچن کې چې کوم دی نو دا وګورئ جي که نه دا چینی دی ښه دا چینی دی که نه او دا جي دا چې کوم دی نو لکه دې هغه دونه ماشي او مچان ورسره غونډ شوي دي نو یو خو به لبشه کاکا ته وایم دا د خوم کې چې کوم دی که نه خوم کې دا وګوره بالکل خوم کې سم نشته دی ښه دا د وړو خوم دی بالکل دا د وړو خوم دی ښه د وړو خوم خالي دی موږ داسې په مقرر رسېدلو اورې ډېر په مقرر رسېدلو دا چارو ګوتی کې پروت دی بهرحال صرف دا هم د تاسې پریکټیکلي ښول چې دا لبشه کاکا جون دې خوا راشه وګورئ چې که نه لکه زمونږ نغري کچن درستخانونه موږ دا تصویرونه وباسو که نه په درستخان هر څه وي نو دا جي دا وګورئ لبشه کاکا به د څونه د پیسو دڼیا راغستې وي دا دڼیا راغستې ده بیا چې لبشه کاکا ته وګورو نو بیا دا دی یا کچن دی که نه دا اوس مرچکې دي او دا چې کوم دی نو دڼیا دې ځای کې هم ده ښه او دا چې کوم دی نو دا مالګه ده ګورئ جي دا سوډر دي که نه هماغه د بازار چولي دي دا وګورئ جي که نه دا وګورئ جي چټوکې چې مرچکې معده کې وچ مرچکې ښه دا چټوکې نو دا چې کوم دی دې کې بیا مالګه واچي په اوبو کې نو هغه چې کوم دی هغه خوري نو دغه به کوو چې دا چې کوم دی دې ځای کې وګورئ جي چې دا چار دیواري دا کچن دا څه وخت هم راپروزي کتونکو
بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیربو سره د خپل ملګري اجاز خالص تاسو په خدمت کې د شاهي کلال نه حاضر یم. کتونکو الف شاه کاکا سره ناست یم. الف شاه کاکا په پیښور کې د تسپو کاروبار کوي. دا خرڅي مسواکونه د الف شاه کاکا ویډیو وایرل شوی و، مسافر هم کتلی وه او مسافرونه چې کوم دی په هغې باندې ډېر زیات دردېدلي وو. موږ هم تلاش کوو چې الف شاه کاکا په چارسده کې د کوم ځای دی. د الله په فضل و کرم سره او د دغه مسافرو په اعتماد سره چارسده کې الحمدلله داسې انتخابي غریب چې چېرته وي نو موږ به یا ځان ور رسولی وي او چې زموږ نه پاتې وي نو موږ له بیا ځان را رسولی وي، ځکه چې موږ ورته یو دفتر کولو کړی دی. داسې خلک به رانه لوږه تندې سره نه مخ کېږي. موږ را روان شو چارسدې نه په درک باندې او رالو ځان سره چې کوم دی لږ چیني را واغستل، دال هم را واغستل او ورسره چې کوم دی نو ځان سره م غوړي را واغستل او چڼه م را واغسته، روح افزا م را واغستله او د وړو بوره م را واغستله. موږ وی چې لاړ شو د الف شاه کاکا کور کار زیار پریکټیکلي وګورو. کچن هم وکته، تاسو ګورئ د کچن دغه په جام کې لږ شان چیني پراته، دغه ډوډۍ یو زوی په کټ کې پروت دی بیمار. د بابا سره دا غم دی چې دا زوی مې بس ټیک شي، د علاج وشي، ځکه چې درې د ګل شانتې بچي، د ګل شان بچي چې کوم دی هغه دی. بابا چې څه خبرې کړې وې بس تاسو ته وړاندې دي. بابا الف شاه کاکا حاجي ستا نوم الف شاه کاکا او جی زما الف شاه نوم دی الف شاه، زما نوم الف خان دی. او الف خان شیرپو ما دلته راغلی پیژنې مې که نه؟ او جی بالکل پیژنم. وخت نه دی اورېدلی دی. او جی مخکې زه خو منو خلکو به ریډیو لګو نو هغې باندې به راتلې او الله دې ستا سره ډېر احسان وکړي. سیلاب کې هم زه دلته او علاقې جی ته راغلی. حاجي مونږ له دا کور چا نه جوړو، زمونږ بغیر د خدای د اثر، ځکه چې یو سړی کمزور شي د هغه بغیر د خدای نه څوک امداد نه کوي. بیا د کراچۍ نه سیټان رالل دې ټولو له جوړې کړي دي. خو زما چا دا ریکارډ معلوم کو چې دې الف شاه کاکا له دې انجینوګانو جوړ کړي، نو بیا زه بالکل زه دروغجن یم. صحیح ده، په هغې به خبرې نه کوو. بس پرېږده چې څه شوي 2010 کې خو دلبر ریډیو هغې کې یو کردار ادا کړی و. نن الحمدلله هغه ځای ته بیا رورسېدو چې الف شاه کاکا کور ته رورسېدو چې په 2010 کې الله پاک موږ نه یو کار اخیستی دی. الف شاه کاکا څه ویل؟ حاجي نو بس بیا ما راته سپې خرڅولې، زما را زوی چې دی دې ګاډي په دې چارسده کې دا دویم کال چې والي او هغه داسې والي چې مثال دې د ګاډي د لاندې د تیز رفتار د ګاډي د لاندې پروت و نو نوکونه تیو بیا د چارسدې خلکو روړو. خو لکه ما ته لکه دغه څه وغورځو د له 6,000 روپۍ د ډاګۍ خانانو ورکړلې، نو په 6,000 روپۍ باندې په لکه مثال زمونږ اسم نه کېدونه شو چې مونږ په هغه هسپتال کې دغه کو په 40,000 روپۍ باندې هغه دغه لاړل، خو مونږ علاج برابرونه شو. اوس راته زوی پروت دی، ما درته سپې خرڅولې، نه مې چاته سوال کړی، نه چاته لاس نیسم. زه د خپل رب نه غواړم او د خپل ورونو مسلمانانو په چا د الله د رضا زما سره څه وس کېږي ولي کېږي خو نه کېږي، نو مجبوروم همدا زما باندې الله پرده دی، د چاته دا نه ویم او زما د علاج به هم زما د دې زوی خدای کوي او زما د دې ماشومانو دا د رزق ذمهواري به هم الله دغه کوي. خو خدای دې دا کوم انسانان چې دا مال رالل الف خان شورپو، نو الله دې ډېر سره د خپلو ملګرو خوشحاله کړي چې زه زما تپوس وکړو او زه زما د دونه دغه وکړو، نور الله ته پته لګي او زه زما د ډېره هر څه لیدل. خو دې خبره کې ما دوی ته دروغ ویلې وي او بیا دوی ته معلومات شوي، نو زما پورې به ټولو خاندل. بابا درته ووایه چې په دې روژه کې بیا په دې عمر کې د عمر تقاضا راته نن زوی له نوسوله مزدوري کې ګرانه ده. زه مجبور یم چې زه د خپل زوی ته ګورم او زه د خپل ماشومانو ته زما ته ګورم او نو ما زه ځان ډېر د لښکاري چې زه کور کې پروت یم او ما ته خلک بیا د رمضان میاشت ډېره بزرګه میاشت ده که نه، د سپینو ډکو نه خو الله پاک چې کوم دی نو په دې باندې نظر دی. خو دلته کې چې اوس مونږ راغلي نو دا رزق واده الله پاک کړی ده په دې شک. دا خو چې خدای دې ستاسو خوشحاله کړي. زه چې لاړم په هلته به زه لګیا وم ناست وم، نو مخکې به زما له خامخا چاله 100 روپۍ په دغه کې م راکولې، زما به تسپې کونټرې دا به خرڅې شوې، نو ما به د هغې مخې
ځان سره چولې مولې او ډوډۍ راواغېسته او زه به را روان شوم دلته دې خپلو بچو ته مې شپه وکړه سهار به بیا دې ځنه تا به سور کړم په موټر سایکل بل به سور کړم خو د کلي به سره ډېر کسانو داسې هلکانو په پولیس کې بابا چا به په موټر کې بوتلم چا به په موټر سایکل بوتلم خو د دې کلي کسانو زه پېژندم خو نور وس نه کې د غریبي وجې دغه نه به یې وکړه چې زه بیا چارسرې ته ورسولم چا به سهار چې وځې که نه پېښور ته لاړ شي مزدورۍ له چې تسبیح به وړم خرڅوم څه محسوسوې بیا ماښام چې راځې نو بچو له دغه چولې نو زه صاحب چې څه ونه شي نو هم الله پاک مالک چې هغه 10 روپۍ ما سره جیب کې پرتې وي له جیبه کریم ډېر ولګي که نه او په کري رانه 100 روپۍ او سلې مخکې رانه 50 اخېستې او جي دغه 50 روپۍ اخېستې اوس هغه هم سل شو او 100 شولې اکثر مې څوک نه ولي لبشه کاکا تا خو نور خپل دی او جي خرڅ کړی مې دی 2 مرلې رانه اخېستې وو او په هغې زمونږ کار ونه شو څو دې خرڅ کړی لکه ما نه دا په 8000 روپۍ تللی دی مجبورۍ نه کې 2 مرلې او 2 مانه تللی دی نو دا مانه جي تللی د مجبورۍ نه دی خپل خپلوان نه جي کلي علاقه الټه خندا را پورې کوي او جي زما د خدای سره شته او بله نشته خپل خپلوان مې شته دی خو په نشي حساب دي ما کرې څوک راځي نه د دې نه مخکې خوا مور یې بیماره وه ما کرې څوک راتلل نه نو ما یو سړي ته وویل هغه ما ته ولې مهمانه نه مردارې بینځي ځکه ځي چې ما نه د دوی به دا ملي چې ما نه به پیسې وغواړي نو بس هغه کار زما خدای وکړو هسې دې روژه کې خدای پاک مونږ دې ځای ته راوستو بلکل خدای پاک هم پر جانب خوشحاله کړ دا الله پاک بره شته بېشک بېشک هر څه هغه کوي بېشک رزق واده الله پاک بېشک تا محنت کړې او دي د نن نه پس به انشاءالله ستا ته به څونه دروازې څونه ګټي یاره کله 12 شلي وشي کله 6 شلي وشي خو په دې باندې زه خرچه م وکړم او ځان له پې به ډوډۍ راوالم کله بیا ما سره کاری نه زه پکې دې ځای پورې راځم دا پل نه دی چې دغه پورې ښار نه روځم بیا مې څوک راسور کړي دا پېښور کې دا رنګ روډ دی پوله پورې زه راشم دا مزل د میاشتې چې څونه خرچه وي ستا پې ګزاره وایي چې څه مناسب درته ښکاري زه دا نه غواړم خو چې زما د دې زوی د علاج هم وشي او دغه هم وشي دا راته وایي چې کور کې کوی دغه پوهېږي خو دا خراب دی د پم لرلو دې ته د لیتونو اوبه راغلي دي او جي د راځي بور په څو کېږي نو بور زه څه ووایم خو زمونږ ته به تپوس وکړې چې بور په څو کېږي ښه زما کتونکي ګوري ستا بور په څو شو ښه ښه جي ښه کوم دلته کې کوم نور ضرورتونه دي د زوی د علاج دا د علاج وشي او دا ماشومان دي دې د جامې کپړې موږ دغه موږ دغه ماشومان دي تو مارا کوي کو چېرې په دې شی کې چې وایي چې دلته بجازي ته ولاړ دی لا دوکان یې موږ له تو مارا کړي دي په پېښور کې راکړي او موږ ولې جوړې کړي په کور کې دې دوی مې دا مالا په قمردین ګړی کې یو سړی و چې هغه راکړي پروس کال نو دا مالا بیا دوی سمه کړي خو ما خپله جامه مې د دې سپټې پورې ماله به دې دا نوسي ټول راولي حاجي بالکل شیرپور زه 400 کې دفتر زه جي زه ستاسو پېژنم شیرپور 400 کې مې دفتر دی چې دوی له چپړې جامې اختر کې به دوی ښه ښکلی اچوي ښه حاجي او دا زوی چې کوم دی دا د نیمې غریبۍ بیمار کړی نو د یو خو غریبي شوه یو دغه ګاډي نو دونه چې وکړي نو خېټه پې وپړسېږي بیا ډوډۍ نه خوري نو بیا ورته ناست یم خفه کېږم چې خدای زه څه وکړم دا زوی زما نه مزدورۍ خواران هم پاتې شو زما نور وس نه کېږي الله ته خو مې سوال کولی شم نو خدای پاک تاسو راوستی الله دې تاسو خوشحاله کړي او د دې د ستاسو الله جي دا خو یوازې دا مسافر نه ما سره چې څوک خلاص کړي هغه دې خدای خوشحاله کړي بس څوک تا خو ویډیو وایرل شوی و نن موږ ورسېدو خو د مسافرو په مرسته او زه مسافرو دپاره دا دغه زه دا نه یم چې د هغه مال دې راولېږي هغوی د خدای هلته کامیاب کړي که وسې کېږي رسېدلو کې که وسې نه کېږي نو خدای پاک دې پار جانب خوشحاله شي دا راغلی افت کې خدای د دې ملک نه لري که نه او دا غریبانان ناست دي په دې کوټو کې د دې لپاره ناست دي چې حکومت ونه نه پرېږدي نو د هغوی مجبوري داسې دی خو موږ دې ځای ته ورسېدو خو د مسافرو په ډاډ باندې خو د مسافرو پیسې راسره نه وې دونه غټې غټې خبرې خو ما نه کولې که نه چې بور هم درته یم تپوس وکړه بور هم درله کوم دا هم کوم نه دا د مسافرو مرستې دي دا واله 15,000 روپۍ ده ونیسه خو ښکلې روژه ماتې به راوړې ښایي او دې روژه کې به خو ښکلې خوراکونه کوي چې کومې غټ خلک کوي او چې راځي سبحان الله وبحمده عبادت پکې جومات ته بالکل بالکل خو دې استاد ووایي چې دې په پېشمني په جومات کې ني لا د دې کلي خلکو وي چې دې په پېشمني په روژه کې به کار نه کوي او خفه او جي نو زه به اوس خپل نمبر درکړم ما ته به کال کې وې خرچه ختمه شو
مسله بس خپل عبادت پکې مسافرو ته به دوا کې خدای انشاءالله. عذاب ختم کړي آمین. جوړه ختم شي ما ته به ټلیفون وکړي چېرته ګاونډي ته ووایي چې الف خان ته ټلیفون وکړه تا ته به دې ځای ته چې کوم دی وړو غوړي چای چیني هر سره ورسېږي. زه هم خوشحاله صحیح کړم ده؟ پاک دا پروردګار کتونکو هسې صرف خیم که نه لکه څنګه چې د بابا سره د نوسو غم دی لکه دې بچي ته وګوره که نه د دې بچي دا ګوره چې دا بچي ستاسو نوم دی بس صاحب کې سبب پنځم کې بزنس سکول ته ځي چې ځې نو بابا پیسې درکوي ها بابا درکوي کپړې شلېدلې تڼۍ نه بس خو روژه ده زه نور مسافر خفه کوم نه زما کتونکي هغه خپله دغه دي خو دې به لږ راشم اورې ها وروره ستا نوم څه دی ارشاد جی ارشاد ته څومره وخت په کټ پروت یې یار جی وخت خو ډېر شو د 2.5 کاله 3 به وشي دوه نیم درې کاله رفتار چلو دا صدریاب او دغه دی ښکلي ژوند روان روانو جی خو دغه اکسیډنټ چې زما دا راپرېوته مو بس دغه خراب کړم جی دا سپین ږیری پلار چې دی کله مزدورۍ له وځي نو خفه کېږم جی خو بس څه وکړم او نه مې وروڼه شته دي نور جی وروڼه نشته خویندې خویندې دي واده دي غریبانان دي هم نو بس ما سره څوک دي جی پلار چې سهار لاړ شي ماښام ورته تپوس کوي چې څه مچېر دی؟ ته اکسیډنټ ونه کړي سپین ږیری پلار مې هغه دلته کې لاړ شي نو ماښام چې تپوس ته کوي چې څه دی؟ خفه کېږم چې راځي ته څه خوب نه کړي بیا څه روړي وي ځان سره بس دغه 100 روپۍ وروړي وي جی بس دغه بچي مې گزار روانه جی دا روانې لکه بابا زوی سره دا هغه وي چې هغه به ماښام راځي اکسیډنټ بالکل دا خبره الله ته ښکاري نو مخلوق اوس څه کي ته ورته ووایې چې بچي دونه پیسې مو ګټلې دې ځای چې دوی خفه نه شي او چې څه ونه لمه بیا ته وایي بچې داسې چلوي دا چې بس هغه ډوډۍ موډۍ وخوري نو له کوجه کې خو مې مزل کولی شو اوس روژه نه مزل کولی نه شم خو د سره نه کېږي نشم اوس کولی په صرف جومات کې بالکل صرف عبادتونه به کوي بالکل خدای هم په دواړو جانو اوس کې چې څونه خورې د رزق واده الله پاک کوي. بېشک الله کړی خدای الله پاک په تا باندې څوک را نازل کړل کتونکو دې وخت کې زه چې کومه خبره تاسو سره کومه نو الله ګواه دی چې کله د دې پلار بیا د ځوان زلمې زوی چې د نن نه څه موده مخکې چې کوم دی د ده ښه ښکلي ژوند تېرېده دې بچو له ویم وروړه چپړې نشته بل څه نشته او موږ چې دې ځای ته رالو نو موږ تلاش کوو چې یاره زما په 400 کې الفشا کاکا په پېښور کې چاله ویډیو ورکړه او داسې ژوند دی تېرېږي دا خو به زه ضرور چېرته د ده معلومات کوم او ځم به خدای پاک دې ځای ته ورسولم دلته کې به یو خیڼ پمپ کول وي بور چې الفشا کاکا نور په کور وي دا وګورئ جي چې دا یې لکه دې ځای ته وګورئ او بیا خو زه تاسو تاسې لنډ لږ پریکټیکلي وښیم که نه دا کچن دی کچن دی او په دې کچن کې چې کوم دی نو دا وګورئ جي که نه دا چینی دی ښه دا چینی دی که نه او دا جي دا چې کوم دی نو لکه دې هغه دونه ماشي او مچان ورسره غونډ شوي دي نو یو خو به الفشا کاکا ته وایم دا د خوم کې چې کوم دی که نه خوم کې دا وګوره بالکل خوم کې هېڅ هم نشته دی ښه دا د وړو خوم دی بالکل دا د وړو خوم دی ښه د وړو خوم خالي دی موږ داسې په مقرر رسېدلو اورې ډېر په مقرر رسېدلو دا چارو ګوتی کې پروت دی بهرحال صرف دا هم د تاسې پریکټیکلي ښول چې د الفشا کاکا ژوند دې خوا راشه وګورئ چې که نه لکه زمونږ نغري کچن درستخانونه موږ دا تصویرونه وباسو که نه په درستخان هر څه وي نو دا جي دا وګورئ الفشا کاکا به د څونه د پیسو دڼیا راغستې وي دا دڼیا راغستې ده بیا چې الفشا کاکا ته وګورو نو بیا دا دی یا کچن دی که نه دا اوس مرچکې دي او دا چې کوم دی نو دڼیا دې ځای کې هم ده ښه او دا چې کوم دی نو دا مالګه ده ګورئ جي دا سوډر دي که نه هماغه د بازار چولې دي دا وګورئ جي که نه دا وګورئ جي چټوکې چې مرچکې معده کې وچ مرچکې ښه دا چټوکې نو دا چې کوم دی دې کې بیا مالګه واچوي په اوبو کې نو هغه چې کوم دی هغه خوري نو دغه به کوو چې دا چې کوم دی دې ځای کې وګورئ جي چې دا چار دیواري دا کچن دا څه وخت خوب راپروزي کتونکو
د چا نه ګیلې شکوې نه کوو دا روجه ده او د عبادتونو د لوټلو میاشت ده او د مخلوق خدمت چې کوم دی نو الله پاک پکې ملاویږي مونږ همیش چغې سورې وخو چې په خپل چم ګاونډ کې د غریبو خیال وساتئ خو زموږ د خلکو نه لاشې وتلي دي په چم ګاونډ کې د غریبو د وړو خال مو کته چې په خوم کې څه نشته نور اسم نو خیال نه ساتلی کېږي نو الله پاک دې دغه مسافر آباد او خوشحاله ساتي او دې مسافرو له زه دا باور ورکوم چې نه نوم لکوم نه سیاست لکوم نه شهرت لکوم دا کار مان الله پاک اخلي او احساس لرم احساس چې زه به ماښام کینم درسته خان ته ما ته بار څه پراتی او زما په ګواڼ کې به الفشا کاکا او د هغه په نوسو باندې به نخرې تېرېږي نو نور نشو برداشت کولی کتونکو اخیرنۍ خبره چې دا کم په کټ کې پروت دی د به علاج کو دیګ ته یو خیڼپم یو بور ضرورت دی دا ماشومان بابا چې کم دی الفشا کاکا ارمان خواهش ظاهر کړي چې دا نوسیمې په اختر کې نوې کپړې پیزار واچي انشاءالله دا به هم کو او نور په سپینه ګیره باندې به دې مزدورۍ ته نه پرېږدو دا هر څه به انشاءالله ستاسو په مرسته باندې د الفشا کاکا دې کور ته را رسو چې دې مستقبل کې خوشحاله وي زه د هغه ملګري ډېره زیاته مننه کوم چې ملګریه دا ستاسو د وړاندې هغه اوړه غوړي چای چیني نغدې دا دې کور ته موږ ورسېدو دا کور موږ معلوم کړو دا ویډیو موږ نه وه کړې هر چا چې کړی و الله دې هغه سره هم خوږ کړي الله دې خوشحاله او باد ساتي او اجاز خالد الف خان شرپوخلي ستاسو نجات په خپلو دعاګانو کې بیا ساته ډېره مننه خوشحاله اوسئ